بسم الله الرحمن الرحيم. والله تعالى متكلم بها آمر وناه ومخبرنا. طالب هر کله چې مونږ ویل چې الله تعالی متکلم دی په کلام سره، نو اوس دی په کلام نفسي کې تقسیم کوي. غرض د په دغه عبارت سره تقسیم دی په چا کې؟ په کلام نفسي کې. دغه کلام نفسي طالب چې تدبیرات الهیه دی او د الله تعالی د ذات پورې قائم دی، نو دا تدبیر الامر، تدبیر النهی، تدبیر الخبر دا هیڅ نو موجود. الله تعالی د خپل ځان سره په مطابق د علم ازلی سره دا د خپل ځان د پاره چې د مقدر کړیو چې وخت به راځي چې پاغي کې به انسان پیدا کوم، بیا به ورته امر کوم چې ایمان راوړه، عقیده په ما وساته وغیره وغیره. بیا تدبیرات د نواهیو، غلا مکوا، زنا مکوا، تدبیرات د اوامرو چې دا کارو کا دا کارو کا، نو دا ټول په ابتدا کې طالب څه شی موجود. تاسو ګورئ ورته والله تعالی متکلم بیا، الله تعالی متکلم دی په دې کلام باندې، و آمر، الله تعالی آمر دی او ناهی دی او مخبر دی. په ځینو شیانو امر کړی، د ځینو شیانو نه نهی کړی ده، او د ځینو کارونو موږ تاسو ته خبر را کړی دی، مخبر هم دی. څه معنا؟ یعنی انه صفة واحدة تتكسر بالنسبة للامر والنهي والخبر باختلاف التعلقات. په اختلاف د چا سره؟ تعلقي مختلفې دي، کله د امر سره، کله د چا سره. فتعلقه بالطلب، الله تعالی تعلقه د صفت ګوره، د دې صفت د کلام تعلقه د دې صفت الکلام چې د طلب سره راغله، یعنی په کې طلب، نو تعبیر ته په چا سره کوي؟ په امر سره کنه. او که په کف سره طلب، نو تعبیر ته چا سره کیږي طالب؟ او که چرته دغه کلام تعلق د چا سره؟ د خبر سره. د چا سره و؟ و دا خبر سره تعلق بالحکایتو، په دې کلام کې د حکایت ذکر، نو د دې تعلق د چا سره؟ د حکایت سره. نو دې طبيعت څه ویل کېږي؟ خبر. قصه مغه یو ده. كالعلم والقدرة وسائر الصفات فإن كل منها واحدة قديمة، هر واحد دين واحد دي وقديم دي وتكسر وحدوث إنما هو في التعلقات والإضافات. دا تكسر او دي طرف ته حدوث چې دا په تعلقاتو کې دي او په اضافاتو کې دي. لما ان ذلك اليق بكمال التوحيد، دا صفت یو ولې ده، یو صفت ده خو تعلقي مختلف دي، دا وې د کمال د توحید سره دا څه شی ده مناسب ده. ولانه لا دلیل على تکسر كل منهما في نفسه. او دویمه وجه دا ذکر کو چې د دې د پاره څه شی نشته، الا تکسر د دې د پاره نشته ده. پچا کې الا تکسر، په دې تکسر باندې کوم دلیل نشته، نو چې په تکسر باندې کوم دلیل نشته، نو د دې وجې نه دوی را لګيږي قول کې پچا باندې چې دا صفت واحده ده، خو تعلقي او اضافات مختلف دي. په مسله باندې تاسو پوه شولئ. اوس بلې نقطې ته راشئ. فإن قيل وای کسوک په اعتراض کې وای چې دا امر او نهي او خبر دا خو اقسام د کلام دي، تصور د وجود دغه اقسام نه کیږي بغیر د چانه دغه اقسامونه. یعنی کلام چې متصور کیږي نو دا موجودیږي، کلام چې متصور کیږي نو طالب څه شي کیږي؟ موجودیږي په یو دغه اقسامو کې. پچا کې؟ په یو دغه اقسامو کې. کلام فی حد ذاته نه موجودیږي. دا څه شی نشته چې ته خلک کلام فی حد ذاته وي، او کلام موجودیږي نو په ضمن د یو دغه مذکور شیانو کې. کلام به یا امر وي، یا به نهی وي، او یا به څه شی وي طالبه؟ یا به خبر وي. نو یا به پددي یو په ضمن کې. نو ته څنګه وای چې دا صفت واحد ده؟ صفت واحد نشه کنه. دغه د صفت موجودیږي په ضمن د اشیاء مختلفو کې، نو دي کې خو تعدد راغی، او ته نسبت ته دي کې چې دا صفت څه ده؟ صفت واحده ده. کلام خپل وجود نه لري، کلام لره وجود چې ده، نو یا به په ضمن د چا کې وي؟ د امر کې، یا به د نهي کې، او یا به د چا کې وي؟ نو دی راغی فإن قیل هذه اقسام للکلام، دا امر نهي او خبر دا اقسام د کلام دي. لا يعقل وجوده بدونهما، نه متصور کیږي وجود د کلام بغیر د چانه، د امر، د نهي او د نو فیکون متکسرا فی نفسی. نو ته څنګه وای چې لکه صفت واحده ده؟ صفت واحده نه ده، دا فی نفسی څه شی شو؟ متکسر شو، کثرت پکې راغی. نو قلنا سره جواب کو ز کلام صفت واحده په ازل کې وایم، او دا کلام په ازل کې یو صفت ده، صرف صفت الکلام نه
هغه مراد کوم او امر او نهي وغیرہ دا ورنه څه کوم نه مراد کوم د دې کلام نه چې امر او نهي جوړیږي نو دا په لا یزال کې جوړیږي نه په ازل کې خبره تم خیال دې چې کلام صفت ازلی دي نو صرف کلام یادو دا امر او نهي او خبر په کلام په ازل کې دا کل څه شي دی طالبہ الله دې تاسو امر او نهي او خبر نه وي دغه کلام نه چې امر او نهي او خبر جوړیږي نو دا په لایزال کې جوړیږي او لایزال کې څنګه جوړیږي نو د امر د پاره په کار د مامور چې مامور پیدا شنو تا ورته امر وکړو کلام لایزال کې څه شي شه الا امر شکنه او په طالب په ازل کې د امر نو په دې معنی باندې ازل کې مامور نه ونه مامور خو ازلی نه دی مامور خو چې را پیدا کیږي چیرته را پیدا کیږي په لایزال کې را پیدا کیږي امدغه سي د نهي د پاره طالب منها په کار ده امنها خو پازل کې نه و دا چې را پیدا کیږي نو په لایزال کې به را پیدا کیږي نو چې لایزال کې را پیدا شونه تغي سړی ته نه کې چې مکه ودا کار نو زه چې وایم چې کلام صفت واحده ده نو په اعتبار د ازل سره وایم نه په اعتبار د چا سره د لایزال سره ګوره ورته قلنا ممنوع بل انما يصير احد تلك الاقسام عند التعلقات لکه دا کلام چې یو دغه اقسامونه جوړیږي دا کوم دوران کې جوړیږي اله په وخت تعلقو کې جوړیږي وفي ما لا يزال وذلك او دا تعلق چیرته د پازل کې د کپل ازال کې ده فی ما لا يزالو واما في الازل فلا انقسام اصلا څه شي نشته ده دا لیکي چې د پازل کې څه شي نشته انقسام نشته وذهب بعضهم دیوی بعض علماء ذهاب کړي دیتا بعض څه شي ویل دي اغي دا ویل دي چې الى انه في الازل خبر چا ویلی چې دا په ازل کې تنها خبرو امر وغیرہ نه و هو مرجع الكل الیه د دې ټول رجب هم دیته ده ځکه حاصل د امر اخبار دی عن استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك او نهي على العكس را واخله نه څه شي را واخله الکه په امر کې څه شي دی اخبار دی د دې نه چې د ثواب مستحق شوی کو دی نو معلومیږي ازل کې وایي څه شی و اخبارو امر نه نه او ده طالبه کدی اوکلن مستحق د چا جوړیږي د عذاب جوړیږي نو دا خبر د دینه ده او حاصل د استخبار الخبر عن طلب الاعلام او حاصل د ندا خبر د عن طلب الاجابه د طلب د چانه نو دی وی وردها څه شه ده ورد او پدې قول علماء رد کړي چې بان نعلم اختلاف هذه المعاني بالضروره لکه ته معلومات شته پدې معناګانو کې بداهتن څه شی د اختلاف ده او استلزام د بعضو لره لا یوجب الاتحاد ٹھیک ده بعضو لره مستلزمي مثلا خبر مستلزم ده امر لره یا د غرنګ مستلزم ده نه لره خدا خو دې معنا نه چې دوی په منځ کې سره اتحاد ځان ته شی اتحاد مو خبر رسول الله کې وکړه فإن قيل الأمر والنهي بلا مامور ومنها سفه وعبث والإخبار في الأزل بالطريق المزي كذب محض يجب تنزيه الله تعالى عنه غرض د دفع د اعتراض ده چې ته امر او نهي پازل کې نشته د پلایزال کې جوړیږي صحیح شو نو بیا خو طالب وجود د امر ده بلا ماموره وجود د نهي ده بلا منها وجود د نه خبر ده بلا محکیان هو او دا خو څه شی ده یو شی شته نه ها نو دا خو صفه ده او عبث ده او بیا قلتوب ده نو د کار څنګه تکای ګور ورته دی وی فین قیل کویل شي شوبه د معتزله او د چ امر او نهي بلا ماموره او نهي او بغیر د منهانه دا خو صفه ده او عبث ده او اخبار په ازل کې په طریقې د مزي سره چې ازل کې ته خبر ورکې په طریقې د مزي سره چې لا کار وجود تر غلم نه ده دا خو کذب محض ده او واجب د تنزیه د باری تعالی د دینه تند نسبت څنګه کوي نو قل ناصر د جواب کوي جواب دا دی چې امر تقاضا د وجود د مامور کې خدا دوه قسمه ده کما مره یو فی علم الله او بل بچا کې په خارج کې ګوره نو دلته الله تعالی په علم کې خبره ده په خوانه و خبره ده چانه او په خارج کې خدا ته چې کما محال خبره کې نو خبره د وجود د چا کې د مامور یا د منها کې په خارج کې په خوانه خدای تعالی ته دا علم چې ګوره زبا دا پلانې ټیم کې دی بنده ته په دغه شی باندې امر کوم نو علم دغه خوازلی و او مامور وکنو نه وای دا وجود د مامور چې ضرور دی د امر سره دا په کلام نفسي کې نه دا په خارج کې ضرور دی په خارج کې کلام نفسي نه بلکې په خارج کې څه شی دی کلام لفظي ګوره ورته قلنا ان لم نجعل كلامه في الازل امرا ونهيا وخبرا فلا اشكال
کازل کې امر او نهي وغیرہ نه کوم بیا خو اشکال نشته. وان جعلناه کمنګ وګرځو نو فالامر فی الازل لايجاب تحصیل المامور به، امر په ازل کې د پاره د ایجاب د تحصیل د مامور به په وخت الوجود المامور به، په وخت د وجود د مامور به کې او په وخت د ضرورت دی کې چې د اهل د پاره د امر وګرځي لتحصیله، نو فیکفی وجود المامور فی علم الامر، الکه د امر د پاره صرف دومره کافی ده چې د وجود د مامور وي په علم د امر کې، نه دا چې په خارج کې موجود وي، نه دا چې په چا کې خارج کې موجود وي. کما اذا قدر الرجل ګورا ابن له فامره بان يفعل كذا بعد الوجود، ګوره سړی مخکې نه لګیا دی ځان سره سوچ کوي ما ته واده کو واده نه بعد بچی دی خدای بچی راکړي بچی ته ویم چې الک الله چې زی پاره د لاس کې واخله مدرسې ته ځه د امر مرتو کې چې زرزه دا سوچونه کنه کی کنه بچی را په خارج کې موجود نه دی، نو دا امر چې تا ګوره او کنه د دې لپاره خو وجود د بچی په خارج کې د ضرورتونه نه بلکې وجود د بچی ضرور دی فی علم الله. كما إذا قدر الرجل ابنا له فأمره بأن يفعل كذا بعد الوجود والإخبار بالنسبة إلى الأزل لا تتصف بشيء من الأزمنة إذ لا ماضي ولا مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى لتنزهه عن الزمان، كما إن علمه أزلي لا يتغير بتغير الأزمان، لکه چې علم د الله تعالی ازلی دی او په دې کې تغییر نه راځي په تغییر د چا سره. والقرآن کلام الله تعالی غیر مخلوق دی، وی قرآن چې دی دا کلام د الله تعالی دی. غیر دلته واستو ګوره ولما صرح بازلیت الکلام، هر کله چې د تصدا توتیه د روان متن د پاره، هر کله چې د تصریح وکړه په چا باندې په ازلیت د کلام باندې ودرته ویل چې کلام ازلی دی، نو استنبه پدی ورکی چې قرآن اذن قد يطلق على هذا الكلام النفسي القديم، د قرآن اطلاق په چا کیږي الا بدق کلام نفسی قدیم، لکه څنګه چې اطلاق کیږي علی النظم المطلوع الحادث. ان قرآن کریم چاته وای لکه چې کوم مغلول دي تم قرآن وای، او چې کوم کلام نفسی ده نو دي تم څه شی وای قرآن وای. وشوا تاسو ته مول چې دي ته قرآن وای نو دا تسمیه الدال ده باسم الله خبر اصل کې هغه وا. نو فقال نو دراغه وی ویل چې والقرآن کلام الله تعالی غیر مخلوق، قرآن چې ده دا کلام د الله تعالی دی او مخلوق نه دی. وعقب القرآن بكلام الله، القرآن کلام الله. دلته ماتن څه چلو که قرآن کلام الله دی، نو د قرآن نه وروسته چې کلام الله راوړه دی وی لما ذکر المشايخ من انه يقال القرآن كلام الله تعالی غیر مخلوق ولا يقال القرآن غیر مخلوق. دا مشایخ چې په دې مسله کې بحث کینو کلام ور سره ذکر کوي د څه د پاره لالا يسبق الى الفهم چې ان المؤلف من الاصوات والحروف قديمنا. دا څوک نه وای چې ته قرآن غیر مخلوق دی، نو چا ذهن ته دار نه شي چې دا غدا چې موږ په تلفظ کوو دا غیر مخلوق دی، دا خو حروف دي اصوات دي، دا خو حادث دی. چې کلام الله قید ور سره ولګي نو بیا غیر مخلوق ور سره درسته، او کلام الله څه شی او کلام نفسي څه شی او طالبہ، نو ځکه دا د کلام الله قید ور سره لګو دی وی کما ذهبت الیه الحنابلة جهلا وعنادا، لکه دې ته چې حنابلو ذهاب کړي د جهلا وعنادا ته پکې خواري کړي د خودي محشي درته ویلي دي. قال رحمه الله قال رحمه الله كفعل جهلهم ما نقل عن البعض ان الجلد والغلاف ازلي، وزن لا نسبت پکې کړي دی چې قرآن کریم جلد او غلاف دام څه شي دي سره ازلی دي. وشوا جهلا وعنادا واقام غير المخلوق مقام غير الحادث تنبيها على اتحادهما، دی وی چې لکه څه شي دا سره متحد دي. وقصدا الى جري الكلام على وفق الحديث حيث قال عليه السلام القرآن یو دا کار مې وکړ د څه دپاره، وقصدا الى جري الكلام على وفق الحديث، چې دا خبره موافقه شي څه شي کلام موافق شي زما على وفق الحديث حيث قال عليه السلام القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. یعنی نبی علیہ السلام دا ویل نو ماتنم دا ویل چې قرآن کلام الله غیر مخلوق دی. ومن قال انه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وتسيس على محل الخلاف بالعباره المشهوره فيما بين الفريقين، هغه دا چې ان القرآن مخلوق او غیر مخلوق دا مسله وا. ولهذا ترجم هذه المساله بمساله خلق القرآن، د مسلې ته مسله د چا ویل کیږي د خلق القرآن ویل کیږي. نو په دې کې اوس د اقوا علماء او اقوال دي. وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع الى اثبات الكلام نفسي ونفيه، الکه دې ته چې مونږ دا څوک کوي دا و بیانم دا وایي چې الکه تقسیم د کلام نفسي او لفظي ته دا بدعت دی. چا ویلي بدعت دی؟ دا کلام نفسي او لفظي ته چې دا تقسیم جوړیږي نو دا یو مجبوریت دی. مجبوریت دا دی چې قرآن کلام الله مخلوق دی کنه نه، نو کته دا تقسیم ونه کې نو خو بس قصه دې جوړه کړل. او سره د دې چې حدیث کې راغلی چې قرآن څه شی دی کلام الله غیر مخلوق نه.
او کته وای چې دا تقسیم زنه کوم نه ته چې لګي د الفاظ وای نو دا مخلوق نه دي دا اصوات ستا مخلوق نه دي ظاهر ته چې ګورو به دا حتن دا معلومیږي چې دا خو مخلوق دي او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي چې قران کلام الله غیر مخلوق ده نو دې سره څه کوي نو د دې مجبوریت په اساس دوی را مجبوره شوی دي قول په دې کړي چې کلام به تقسیمې دوه ده ا چې کم غیر مخلوق دی نو هغه کلام نفسي دی او چې کم مخلوق دی نو هغه څه شی دی طالب کلام لفظي دی راځي ورته نو دی وی تحقیق د خلاف بیننا و بینهم د دې رجع کیږي اثبات کلام نفسي ته نه پیدا غیتا و الا فنحن لا نقول من دا نه ویو بقدم الالفاظ والحروف چې مونږ الفاظم قدیم دي حروفم قدیم دي وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي او دوی دا قول نه کوي چې دا کلام نفسي دی رسو بدرته وی دا نزاسي لفظي ده نزای لفظي دي ته ویل کی کدی بل په مراد څوک خبر شي نو جنگ به پری دي څوک چې حادث وای نو هغه چاته وای کلام لفظي ته څوک چې قدیم وای نو هغه چاته وای کلام ولانجه ختمه ده ودليلنا ما مر أنه ثبت بالإجماع والتواتر النقل عن الأنبياء أنه متكلم ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام الله تعالى متكلم دي كما بلا معنى نجوړيږي مگر دا به چې الله تعالى متصف په کلام باندې ويمتنع من د قيام اللفظ الحادث بذاته تعالى فتعين النفسي القديم دا متعين شو چې دا الله تعالى صفات ده واما استدلالهم چې بان القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق وسمات الحدوث من تأليف والتنظيم والإنزال والتنزيل وكونه عربيا مسموعا فصيحا معجزا لا غير ذلك دا چې کوم دوی دا خبره کی چې لکه دا کلام کس شي وای غیر مخلوق نو دې سره څه کله کوم معتزله چي وای معتزله ول قران مخلوق دی ولی مخلوق دی دا خبره کوي کنه علامات ته چاپ کی دي د حدوث پکې دي تعلیب ته پکې نظم دی انزال دی تنزيل دی عربي دی مسموع دی فصیح دی معجز دی الى غیر ذلك دا ټول صفات ته چا دي د حدیث دي کده قدیم ځکه دی وی چې قران کریم حادث ته او مخلوق دی نو دی وی دغه خبرې چې دوی کوي فانما يقوم حجه على الحنابلة لا علينا دا په حنابلة جوړیږي ځکه دوی قائل دي به حدوث النظم وانما الكلام في المعنى القديم کلام زمون په چا کې ده معنا قدیمه کې ده غي سره څوای دا تقسیم موږ دغه په اساس باندې کوو والمعتزله لما لم يمكنهم انكار كونه تعالى متكلما خنو دی بیا څه چل کوي دا تقسیم چې نه کې قران ته مخلوق وای او کلام د الله تعالی صفت نه غني نو بیا وي دوی خو شریعت کې خو الله تعالی ته متکلم ویل شوی دی نو دوی را لګيږي دغه مجبوری په اساس یو قول کوي والله معتزله چار کله ممکن نه و دوی ته انکار وکوني تعالی متکلم نو دوی ذهاب کړی دی ته چې لانه تعالی متکلم بمعنى ایجاد الاصوات الله تعالی متکلم دی ځکه اصوات پیدا کړي ځکه متکلم حروف پیدا کړي وي ځکه متکلم دی په محلها و ایجاد اشکال الكتابه في اللوح المحفوظ وان لم يقرا على اختلاف بينهما وانت خبير بان هند وسبرت کی تخپوی مناسب چې متحرک چاته ویل کیږي من قامت به الحرکه متحرک چاته وی چې چا پورې حرکت قائم لا من او جنا متحرک کو دې تنوي چې چا حرکت پیدا کړي متحرک دې ته چې خوځيږي نو اندکه چې متکلم باغ چاته ویل کیږي چې سو کلام کوي دا معنا نه چې چا کلام پیدا کړي وشوا والا يصح اتصاف الباري تعالى بالاعراض المخلوقه له تعالى والله تعالى الله تعالى وجدت عن ذلك علوا كبيرا